د امام بن پر رحمت الله علیه درجات یو انسان پیژني چې الله څومره لوی فوقیت او مرتبه چې نو دا ورکړی و داغه اخر وجه سوا داغه وجه که تاسو ګورئ چې امام صاحب ولې درجه ته ورسېدلو دا د مهنت ډیر زیات کړو علوم ډیر زیات حاصل کړو اخر د دې وجه درې اصل وجه دا چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې په صحبت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې پادشاه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا په صحبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې پادشاه نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صحبت اثر چې منتقل شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته او بیا د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د صحبت هغه اثر چې منتقل شو جعفر صادق هغه ته او بیا دغه د مجلس چې کوم دینو اثر او د صحبت اثر چې امام جعفر صادق رحمت الله علیه نه داغه نه چې کوم دینو بیا صحبت امام باندې پر رحمت الله علیه طرف ته دا چې نو دا منتقل شو بیا د صحبت هغه اثر څومره چې تاسو بیا کتلیو چې امام صاحب کې څومره تقوا او نو پرې باندې مونږ بلا خبرې کړي چې امام باندې پر رحمت الله علیه تقوا را څومره یو پیرا په یو لار باندې روانو مرګرو سره او زه تورور سینوال تراور بیهوش شو نه مرګر راوچت ک کله دې پوش کې راغې ورته امام صاحب ولې د بری باندې بیهوش شو اخر وجه سو شو و مخ کې مونږ پرې سه باندې روان دلته کې رش ډیر زیاتو نماره او کس پخپه باندې لپاس خپه کې خو د رش په وجه باندې ناقص ماتولو چې اتق الله د خدای نه وېریږي بچرا خبره راته وکړه نبرېزه باندې زه بیهوش شوم چې هغه زه تر ورسره ما ته خبر را یاد شو چې اسنه چې هغه انسان لمه تکلیف ورکړه پخپه مور لخپه خو د قیامت پر ورځ می الله راونه نسی اخو ما تراول اتق الله نا غیر او غروب په ما باندې دومره غالب شه دلته زه به وشم را پریوتم نه دا روب او ير او دا دبدبه دومره تقوا او پرهیزګاری دا چې کم دینو صحبت اثر د امام جعفر صادق دا غره صحبت اثر چې کم دین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه باندې صحبت اثر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې وجه باندې الله فرمایلی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله اے مومنانو د الله نه ویریږي وکونو ما الصادقین د صادقین سره شي نه محفل د صادقین چې اختیار کا صادق بدر نه جوړ شي اولیات قیا او صحبت اختیار کنو ولی او متقی و خود بغستانه چرې نه جوړ شي نو جعفر امام جعفر صادق رحمت الله علیه د صحبت د وجنا امام بن پر رحمت الله علیه الله د تقوا چې کم نه سمره غر جوړ کړو مختلف چې کم نه امام صاحب د تقوا واقعیات یو پیر امام صاحب رحمت الله علیه د روانو پلار باندې نو راس خټوي نه دا ستینده کو خل نه خپونه راس خټو دار کړو چې الته کې یو غیر مسلم په دیوال باندې شیرینو دا خټه ولګیرا د یو يهودي دا یا غالبا مجوسیو داغه په دیوال باندې دا خاور ولګیرا نه پرغه سړی باندې امام صاحب پیسې عمر پورې دار امام صاحب قرضدار امام صاحب سوچ کو کړه دې سړی د دیوال نه را خاور دې سیګریټ خټه دا کوم چې زما رخپینه ودنګل کړه شر دیوال خراب شي پرې باندې لاس کر خراب شي او خراب شي او کته نه غره او په مخ باندې سینو بیا ول دیوال ابجن کړي خراش لري سړی ته دروازه وټکوم چې اوس په ما سجرم لګي کس ته جواز کو مجوسی تا ناغره امام صاحب ته یره ما پړه کې رستا پیسې او ير ران نه لري خو بس پلانې ځکه پیسې باندې دار هغه ورته پیسې بتندر ولا دا مخامخ خټې نه زما رخپونه دنګلې اوس طریقه سه اختیار کوي ته ما ډیر زیات سوچ وکړ وزره پاکول دي او دا که زه پاکوم نو استاد دیوال غري اکنه پاکوم نو استاد دیوال مې ابجن کړي نو اسنه چې دومره عبادت کوم ار سره کوم پرې مې قیامت پر خدای پاک راونه سي نا مجوسی ورته امام صاحب دیوال پاکه وی او وی اول خو زمار سره پاک کنه کلمه راته و اسلام چې کم نه دومره بهترین مذهب دی چې هغه چې کم دی غیر مسلمه داغه د املاکوم دومره خیال ساتي امام صاحب ورته او کنه نه امام صاحب ورته کلمه وی امام صاحب یا پرې باندې فخر کو ویزه زما غسن سا معمولی غونته کې تقوا چې کم نه مصنوعي هغه خوم جره نه یو مجوسی او غیر مسلمه مسلمان کړه کنه پرې وجبانه مسلمان شو پدې وجه باندې مسلمان له پکارداري چې ځان متقی جوړول غواړي د پرهیزګار ځان جوړول غواړي نو الله فرمایلی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو د الله نه ورګي وکونو ما الصادقین او د صادقین سره شي امام صاحب یو پیرا چا ورته ویروي دلته کوفه کې چې کم دینو غلو بيزي پټي کړی دي دا غلره خدای پتن در سورګه د پوخا د ورن را روان دي نه امام باندې پر رحمت الله علیه په دور کې چې کم دینو غلو بيزي پټي کړی امام صاحب مشران له تاسو کړی وی دایره دا بيزي چې کم دی د عمومي ژوندۍ سمري مشران ورته دا دومره ژوندۍ پر ژوندې پاتې کېږي امام صاحب داغه نورست بیا
قصاب نه شرط د بسی غوښه نه راغسته او نه شرط کې بسه په خپل باندې سبا کړی را او ډېر وخت پورې د بسی غوښه ونه خوړه ویره کېدې شي چې دا هم هغه د غلا بسی پرې قصابي باندې چا خرڅ کړی او بیا رغې نو ورسته چیرې زګه غوښه والما او بیا د غلا غ بسی دا او بیا زما خېټې ته شرط کې راسي حرام غوښه لاړ نشي پرې وجبان امام صاحب ډېر وخت پورې دغه بسی غوښه هم نه خوړه بیا ورته چاوي شاګردان ورته ویره دلته کې د سمندر غاړې لا سیلانیان راغله او د ځان سره بزر واستي ولاله کړي وو داغه غاډو کې چې کم دی دا وبو تار چولې نو امام صاحب سوچ کو چیرې کرا کېرش هغه بيسي چې غلاغي او بیا ر سیلانیان راوستي ر سمندر پر غاړه باندې سبا کړي او دلته پخړي او داغه غاډو کې سمندر تا چولې او درې سمندر د میانو شرط کې غاډو کې راسي چپولې نه یا غیر غوخه ذرات خړلې نه امام صاحب یا مشران تپوس کولو را مه عموما چې کله پیدا شینو د څومره زندگی نو خلک ورته یاره درې مه عموما دومره زندگی امام بني پر رحمت الله علیه تر وخت پورې مه به نو خړخه کېره شیدار غلاغه بسی او بیا د غړو کې ال د سمندر ته چولې شي او بیا راغه سینه مه د غلا د بسیغه اړو کې چې کندنه خړلې یا غیر غوخه ذرات خړلې او هغه مه چرته کې ښکار کړي نه سینې زرغه مه والا مزما خېټې تلاړ نشي نو دومره تقوا غره خا دومره تقوا پر باندې شینو دا غالب و داغه وجه چې کم دینو دا صحبت د امام جعفر صادق رحمت الله علیه داغه چې کم دینو دا صحبت